السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پښتو مشهوره سندرغاړي ګل رخسار لا خپل خاون په څه وجه طلاق ورکړو. کو تاسو ځان د دې ټول معلومات نه پوره خبرول غواړئ نو کو تاسو زمونږ چینل کې نوی وئ نو زمونږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډیر زر در رسي. ملګرو، د پښتو مشهوره سندرغاړي ګل رخسار چې دا د سوات د بڼ اوسیدونکې ده، خو دا دې وخت کې په پیښور رنګ روډ باندې چې د کومه غټه بنګله ده په هغې کې خپل خاوند سره ژوند تېروي. او د ګل رخسار په 2018 کې د پښتو سندرغاړو ته روتې ده، خو نن سبا هغه ډېره په ټاپ 10 کې روانه ده. هغې په سندرغاړو کې د ګلپاڼه نه هم نمبر وړلی دی، خو اوس د هغې په کور باندې یو غټ غم راغلی دی ځکه چې د دې کوم خاوند دی حضرت ګل چې هغه ګل رخسار له طلاق ورکړو. ګل رخسار له په څه وجه طلاق ورکړو؟ ځکه چې ګل رخسار د هغه نه 3 بچي خو موجود وو. ملګرو، که تاسو نن سبا سوچ کې څومره چې هم د پښتو مشهور سندرغاړي دي یا څومره ډمانې دي، هغو چې کله هم په خپله خوښه باندې یو هلک سره واده کړی دی نو هغو ته خپل مفاد او خپل سهولیات حاصلوي او د هغې نه باوجود بیا خپلو ښځو له طلاق هم ورکوي. ملګرو، داسې کارنامه حضرت ګل خپلې ښځې ګل رخسار سره هم وکړو چې ډایرکټ ورله طلاق ورکړو او سره د 3 بچو سره یې پرېښودله. ملګرو، زه هغه بې غیرته انسان ته دا پیغام رسوم، ای د لا ای د اوسه تا ولې خپلې ښځې له طلاق ورکړو؟ دا خو د ګل غوندې ښځه وه، دې خو تا نه 3 بچي خو هم راوړلي وي. ای دا ظالمه، تا خو به خپل د 3 بچو ته هم کتلی وې. نو ملګرو، که تاسو نن سبا څومره هم د پښتو مشهورې سندرغاړي دي، څومره هم ډامان دي، څومره چې هم هنرمندان دي، هغو ټولو سره همدغه کارنامې کېږي. بس خاوند ترنه صرف د پیسو مشینان جوړ کړي دي، خپلې پیسې پیدا کوي او چې کله ترنه خپل مقصد حاصل کړي د هغې نه پس ورله بیا طلاق هم ورکوي. نو ملګرو، جنکو له هم داسې کار نه دی پکار چې هغه یو داسې پیړ اختیار کړي چې د پښتو په معاشره کې د سندرغاړو او د ډمانو هېڅ قدر نشته. نو ملګرو، تاسو لغونې احتیاط کوئ. تاسو په څنګه چې نور پښتنې په کورونو کې ژوند تېروي داسې ژوند تاسو هم تېروئ، نو الله پاک په ستاسو ژوند کې برکت اچوي. او چې کوم سړی هم د پښتو سندرې وایي، د پښتنو څومره چې د پښتو سندرغاړي دي، څومره چې پښتو ډمان دي، هغه ټولو خپلو خاوندونو طلاقه کړي دي. ملګرو، دا زما ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوې وي. د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.